پیغمبر علیه السلام وی څوک چې په مونځ کې سستی کوي نو دا 15 قسمه عذابونه به ورته ملاویږي. راځئ دا ویډیو راسره وګورئ چې هغه کم 15 قسمه عذابونه دي چې هغه کس ته ملاویږي څوک چې په مونځ کې سستی کوي. او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې دا ټولو کسانو ته ورسي چې کم کسان په مونځ کې سستی کوي او چې هغه کم عذابونه چې هغه ورته ملاویږي. دا ویډیو ډیره ضروري ده، ګوره زموږ د اسلام ویډیو ده او ضرور دا ویډیو وګورئ. کم انسان چې په مونځ کې سستی کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به 15 قسم عذابونه دته په دنیا کې ورکړي. څو قسم عذابونه؟ 15 قسمونه. حدیث یاد ساتئ. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي تنزع البرکة من عمره، الله تبارک وتعالی به د عمر نه برکت لري کی. هغه درته ما وضاحت وکړو چې د عمر نه د برکت لري کېدو مطلب دا دی چې 100 کاله عمر به تیر کړی خو چېرته د خیر کار به یې نه وي کړی چې خلک یې یاد کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې والثانیة تمحى سیمة الصالحین من وجهه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دویم عذاب په دنیا کې بیلمازه سړي د پاره دا دی چې الله تبارک وتعالی به د مخ نه د نیکانو خلکو نښې ورانې کړي. په مخ کې به برکت نه وي، په مخ کې به نور نه وي، دارنګه به تک سپین وي خو مخ به بې برکته وي، چاته به خوند نه ورکوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والثالثة كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه. کم نیک عمل چې دی کوي الله تبارک وتعالی به ورته په هغې باندې څه اجر نه ورکوي. کم نیک عمل چې دا انسان کوي ده ته په هغې باندې هېڅ اجر نه میلاویږي. ولې؟ حدیث مبارک کې راځي کم انسان چې مونځ نه کوي الله تبارک وتعالی د ده یو عمل نه قبلوي. الله تبارک وتعالی د ده یو عمل نه قبلوي. څلورم عذاب بیلمازه سړي ته چې په دنیا کې میلاویږي، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي لا یرفع له دعاء الى السماء، ته ده به دعا اسمان ته پورته نه شي. ډېر خلک وایي که نه مولانا صاحب زه ډېرې دعاګانې غواړم خو الله تبارک وتعالی راله نه راکوي، نو چې کوم شی غواړم هغه راله الله نه راکوي، نو دعا مې نه قبلېږي. نو اول دې وګوري چې دی د مونځ پابند دی او که نه دی. پنځم عذاب بیلمازه سړي ته چې په دنیا کې میلاویږي، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي والخامسة لیس له حق فی دعاء الصالحین. بیلمازه سړی چې دی که نه د ده د نیکانو خلکو په دعاګانو کې حصه نه وي. نیکانو خلکو په دعا کې د ده حصه نه وي. دا نیکان خلک چې لاس پورته کړي که نه او دی دعا غواړي وایي یا الله څومره مسلمانان چې دي په زړه کې چې څه شرعي حاجات دي هغه ورله ته پوره کړه. داسې دعا غواړي که نه غواړي؟ الله تمام مسلمانان وبخه، داسې دعا غواړي که نه غواړي؟ خو چې کوم سړی بیلمازه دی که نه د دغې نیک سړي په دعا کې د ده حصه نشته.